دا بعض ملګری دا سوال ډیر کوي چې دا 12 ربیع الاول کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیدایش ته او د کې خوشحالي او په دې کې جانډې او په دې کې چراغان ما تاسو ته وی چې کله اصلي دین نه د چا مخ اړوي نو هغه په لوبو کې غپونو کې رايسار کا دا خلق په لوبو او په غپونو کې رايسار شوی خلق دي د پیغمبر د پیدایش ورځ المنزل یا د یو نیک سړي د پیدایش ورځ المنزل دا نه اسلام سره تعلق لري ځکه چې 1,40,000 انبیا دي کم او بیش او داسې صحابه دي او داسې په دې امت کې لکونو بزرګان به تیر شوي چې د خلقو به خوښ وي نه که د دغو د پیدایش ورځې موږ لمانځو نو ورځې خو ټولې 365 دي نو دا به د سره ونه لمانځلی شي لہذا د هیڅ پیغمبر او د هیڅ بزرګ د ورځې د پیدایش لمانځل په اسلام کې نشته او که څوک لمانځي او په دې کې څه خوراک پخوي نو قرآن دې ته حرام ویلی دی وما اهل به لغیر الله هر هغه شی انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله هر هغه شی چې هغه باندې د غیر الله نوم پورته شي نو محرم کې د غیر الله د علی او د حسن او د حسین نوم پورته کیږي او په 12 ربیع الاول کې د رسول الله او نه رسول الله خدای دی او نه حسن او حسین خدایان دي دا د غیر الله نومونه دي نو هر هغه ځای هر هغه خوراک چې په هغه ځای کې په هغه زمان او مکان کې د غیر الله نوم مشهور وي نو د هغه په نوم که خوراک نه وي پوخ د شوبې د وجې نه هغه حرام دی د دې شي په شریعت کې ثبوت نشته او بل په بخاری کې روایت راغلی دی من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد مسلم کې دی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هر هغه عمل چې رسول الله نی ویلی چې وای کې یعنی قرآن کې نی راغلی رسول الله خو قرآن راوړی دی نو هغه عمل نشته نو که شیعگان په محرم کې څه کوي هم د قرآن او سنت ته خلاف دي که بریلیانی کوي که دیوبندیانی کوي او دا د اصلي دین نه مخ اړول دي او دا د خلکو په نورو لوبو باندې اخته کول دي چې اصلي دین کم دی د مسلمانانو دپاره ښه ورځ لټول هغوی سره امداد کول او د کونډو رنډو د یتیمانانو امداد کول او کفارو نه خپل مظلومان ورونه راخلاصول قیدونو نه راخلاصول او د چا د خېټې او د لباس او د بیمارۍ غم کول دې په بدل کې دا لوبې شروع کړي دي چې مسلمانان دې نه متوجه شي نو د دې خبرو هیڅ ثبوت نشته